چې د قرآن حسن ورسره و نو مسلمانانو ورو قسم دی که د مات نه یې ده. تاسو به واقع اورېدلې وي یا نه؟ سعید بن جبیر رحمه الله دا جلیل القدر تابعي دي تابعي او دی د قرآن عاشق. دا د ابو مسعود د ابن عمر د ابن زبیر د حضرت انس رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دې شاګرد او دته بچاوي ویله کبه کو خراب بشه نه با سره قرآن شته د قرآن عاشق زه د قرآن سره خبرې نه وړه دا وګوره کپلاړې د خبر شنو داسې ویل شي کولی زه د قرآن عاشق نه یم زه په قرآن مین نه نو په دغه زمانه کې حجاج ابن یوسف ډېر لوی ظالم د چا ورته وایي دا پلانې چې دی نه دی داسې دی وي ما ته را مخامخ کې نه چې دی ورته مخامخ راوست نو ده داسې خندله موسکې کېږي د هغه نور غوسه شي نو حجاج ورته څه وایي دا واورئ حجاج ابن یوسف ورته وایي وسعیدا وطن او قتل کوم دی خو لږ ماته دا ووایه چې په کومه طریقه دې وویل ده ځان له هغه طریقه خوښه کړه چې په هغه طریقه دې وویل حجاج دومره لوی ظالم و چې څوک په یې وژلو قتل به یې نه توره ورسره وه بس داسې به یې سره او بیا د سر سره به یې لوبې کولې خلکو به کتل لوڼو خویندو چا څه کولی نه شو د سعید ته وایي سعیده ځان له د وژلو طریقه خوښه کړه نو سعید وخندا شو ورته وایي حجاجه په کومه طریقه چې د خپل ځان وژل غواړئ په قیامت کې د په هغه طریقه مې ووتنه بسب چې به وتنو نو دغسې به دې وتنه یو بل سره د خبرو تکرار جوړ شو حجاج ورته وایي زما په خیال معافي غواړي وایي چې عفو درته وکړمه شاه منصور بابا رحمه الله تاسو به چا نوم اورېدلي یا نه که اورېدلي نه نو اوس یې واورئ وی موسی علیه السلام چې فرعون ته مخامخ شو نو چې خبرې ورته وکړې او دلایل یې پېښ کړل نو فرعون سره خو دلایل نه وو نو فرعون څه وایي وی تاسو ما دلته پرېږدئ نو شاه منصور بابا به ورته وایي د دلیل زوی ته خو بادشاه وي ته چا دې ونیو د بېغیرته بچیه ته خو ځان ته خدای وي ته خو بادشاه وي انا ربكم الاعلى داویدی کولی موسی علیه السلام سره خو یو ډانګولی د بل سره سره او ته وایي چې ما دلته پرېږدئ نو ته چا نیولي نو دې سعید ابن جبیر ته وایي وی زما په خیال معافي غواړئ نو هغه ورته وایي وی واوره حجاجه هر چې عفوه ده که هغه وشو نو دا به د الله د طرفه او وی هر چې دی نو حجاجه لاس دې ازاد او توره دې تېره چې څه کوې مه کوه تا ته به ویلې کوم نو حجاج نور په دیش کې راغی اعلان یې وکړو دلته یې مه وژنئ بارې بوزئ ویې وژنئ او ماله یې کپری او سر راړئ زما مخې ته یې کښېنئ چې زه ورسره لوبې وکړم نو دې ظالمانو سعید ابن جبیر روان کو چې کله د ګیټ نه بار شو نو سعید ابن جبیر په بلک باندې وخندل او دوی ته چاپېره ګوري وخاندي نو دوی ورته وایي سعیده وی موږ په تا ژاړو او خفه یو چې وکړو مرګ له بوزو ورته خاندې وي دا ولې مړه زما خندا سره ستاسو شوی به د خپل کار کوو وي تاسو نه وکړئ حجاج ته پته ولګېده د قرآن د عاشق د چا د قرآن رښتونی عاشق و هسې ګپ شپ نه یو به موږ
موږ عاشقان یو الله دې زموږ په حال نه په دې پنجاب کې د محمد رسول الله عاشقان توجیه دې څوک قبرونو ته مسجد پراته څوک الله دې رحم وکړي موږ عاشقان کلک عاشقان دا عشق وروي عشق د سعید نو حجاج چې خبر شنو یا واپس راولي دې پکې خان دی نو دې واپس راوس حجاج چې کله دې مخامخ شو ورته سعید ولي خان دی سعید ورته وایي زما د خندا او د ژړا سره دې شیمه ده وسه چې دې اراده کړې ده نو هغه کوه حجاج نور غوسه شو او بیا اعلان وکړ یو سربت په ځمکه باندې واچوئ وغوړوئ وی زما وړاندې په هغې باندې د سر قلم کوي چې زه ورته وګورم نو دې وایي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين زموږ یو ملګری الله دې ښه ساتي اوس هم شته هغه د افغانستان کې جیل چې کله افغانستان کې رول مخلوق وکړه شین سترګي الله دې رول تبارک امين ولې یې امين وایي دا خلکو باندې وایي ښه امين وایي خدای دې تبارک فجوخ امين وایي نو هغه تبعیله که څنګه سزا نو یې موږ یې خو ډېرې سزاګانې دا کړې وي خو یو ورځ زما داسې ځان در کوله کې چې زما سزا راکړلو چې ته د افسر یوازې راشي نو ما د ځان نه ساه وویسته داسې ما یې خراب یو کتل یو په ډېر ډېر یو لوی شي یو ګوړې ورسره یو دم نفوس شو دا خانې ګوړې کړې وي دې راغې ما دا یو غزار راکوي زه داسې ګاډي په ډډې شم بل راکوي ما چاپېره وکتل چې بل خو نه راځي هغه دروازې طرف ته راغلم او دروازې له ملت ته ورکړه دروازه بنده شوه ما بیا نور خو زه توله وم خو بیماره سړی خو چې ایمان پکې نه وي نو ده کې بیا هېڅ شی دی وي ده چې ما دروازې ته نه ته ورکړه نو ده چغه ووهله او یې چغه وانده چې بری نه ټولې وکتل کېږي بیا په وړاندې ورته ونیوله ورته مې دوش وکړه او ورک مې د قسمې چې بابر ته یو وي چې نور خلک راکړې ما ته ما بیا ځاله ورته ما ته دا څه چل شوی دی په دې په کومه خبره ویل دي څه دا اوس دې مونږ دی وي خارج چې نه خبره خو کسبان مخلوق راکړي دا څنګه ورسره کړی وي څه خو ځان د لاس په کار نه کوي خپل په کار نه کوي بیا دې چې دې نه کوي نو جاري وشي نو دا ارمان مې په دې جوړ چې دا خپل مې ورسره کړی هغه کوله مې نیولې د کار هغه سزا مې غوښتلې په یو څه کول مسلمانانو ورو د قران عاشقان د څه عاشقان الله دې موږ د قران عاشقان د دنیا لږه تمدا د دنیا سخته دا به تیر شي الله دې موږ د آخرت ندعو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين حجاج برغسشا حجاج ورته اعلان کوي ومخې د قبلې مخالف سن تواړه وي تړئ او بیا دې سر د تنه جدا کوي د دې ورته وایي فاینما تولوا فثم وجه الله وچرته چې زما په اړه وي په کرم الله تعالی حجاج برغسش دا سچ بلی د بیا اعلان وکړ ټول مخې رازون کې یو سرت قلم کوي نو د ورته وي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى حجاجا وإذا دې ځمکې نه خدای وایي چې ما پیدا کړې دې کې به واپس تاسو واپس کومه دې کې به نه باسم او بیا به د دې نه تاسو راوباسم
حجاج وی نور بالکل چې د صبر نشم کولای سم د واقع دې پوښ جوړ بس اخلي وي نه دی وی قومي وته وګوره یا ساته دا یو حجت په قیامت پرستانه وړه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بابسوي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودا په قیامت پرستانه وړه او د ګریوالو او به لاس کوته د قرآن په سچ عاشق ویا الله دا ځل په باور کې یې کوم څه خدا ما خاصم ته یو ځل په میوند خو زما د قتل لوست دي ظالم ته د هیڅ چا په قتل باندې خدای قدرت ورکړ الله اکبر حجاج نے سرو دا سعید بن جبیر نے سرو شهید شو الله اکبر انا لله وانا الیه او بیا مسلمانانو ورو پینځل لسره تیر شي سورۃ په حجاج بن یوسف باندې بغیر باندې د چینجو یو مرض د یو لوی ماهر حکیمو هغه راوغوښتو چې زما علاج هغه یې سوځېدل په یو بوټي وخه هغه راغی دا چې هغه وخه واچوله د غاړې ته واچوله یو تجربه وه هغه د وینې نه ډکه شوه هغه ته لرې کړه ورته وایي ستا کېدل نشته دی بس انتظار کوه دلته سبا حجاج ټول ورتګ شو ډوبه شو چې څنګه به سترګې پټې شوې نو ټوپ پې کړ او ډېر په ماسه چا ورته ویې حجاجه دا ولې د بچغو والوي مالي ولي سعید وی چې کله مې سترګې پټې شي ونشم وی سعید راشي د خپې د ګوتونه مې راټیټ کړي او رامې چې پاسه د بې غیرته بچي بیا ټول کسونه دی که په پاسه په دغه کې یو څو ورځې شپې ولاړ دا د قرآن رښتونی عاشق د قرآن څو رښتونی عاشق الله دې موږ د قرآن رښتونی عاشقان جوړ